سلورمانه خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم الله تعالی وجهه الکریم د دو مبارک دا عادت چې په جمی باندې چې خلق غټه پیڼې جامې استعماله د بنرۍ جامې اچولې وي او په اوړي کې په ګرمۍ کې چې خلق نرۍ جامې اغوندي د بغټه او پیڼې جامې اغوستي یعنی الټا بو په جمی کې مونږ غټه اغوندو د مبارک په نرۍ اغوستي وي په اوړي کې مونږ نری اغوندو نو د مبارک په غټې اغوستې نو ما عرض کړلو خپل پلار ته حضرت ابو لیلا ته عبدالرحمن فرمای ما خپل پلار ته عرض کړلو چې چونکې تا خو ملګری دی په جهادو کې د شرکتو سره کړی دی ته تپوس ته وکړه چې دوی مبارک دا عمل ولې کوي چې په جمی باندې د اوړي جامې او په اوړي باندې د جمی جامې وی زما پلار تپوس ته وکړلو نو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل اے ابو لیلا ولې تا ته دا خبر یاد نه ده غزوه خیبر کې ته موږ سره شریک نه وې ما وی چې زه شریک وم وی چې غزوه خیبر کې زما پسترګو کې آشوب چشم بیماری و سترګو مې اوبه کولې الله محبوب او فرمایل سبابا دا جنډه چې دی دا جیش د لخکر والا چې کومه جنډه وي سربراهي چې کومه جنډه وي آب اغیو انسان ته ورکوم چې هغه الله ته هم خوږ دی الله حبیب ته هم خوږ دی هر صحابي دا خواهش و چې دا جنډه سبا ما ته ملو شي ما عزت مندو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای په سبا باندې نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې علي چیرته دی چې قربان هغه خو سترګو نه اوبه راځي سترګې خوږېږي نو الله محبوب او فرمایل علي راوغواړئ نو حضرت علي شیر خدا رضی الله تعالی عنہ یې راوغوښتلو نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل لعاب دهن د خپل خولې لاړې مبارکې راواخیستې او د ده په سترګو باندې ور ولګولې او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي دې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاس مبارک اوچت کړ زما په حق کې دعا وکړه څه دعا وکړه دا دعا وکړه مصنف ابن ابي شیبه کې دا حدیث موجود دی په اوم جلد کې صفحه نمبر 497 حدیث نمبر 17 دا دعا نبی علیہ السلام کو اللهم اکفی الحر والبرد یا الله لجمی یخنا او د اوړي ګرمۍ نه حضرت علی حفاظت فرمای نو فرمای بس اکه دعا برکت ته چې په جمی باندې یخ په ما اثر نه کوي او په اوړي باندې ګرمي په ما باندې اثر نه کوي الله اکبر زما خوږو اسلامینو تاسو اوریدل چې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم خپل صحابي د پاره دعا وکړه او څنګه اثر وکړلو شاعر فرمای اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زما خوږو اسلامینو اوس جمع دی کم خلق چې جمی سره نوی عادت یخ زیات کیږي هغه جمی پسې خبرې کوي څه خلق چې اوړي ګرمي برداشت نه بار وي نو بیا ګرمي پسې خبرې کوي نو ما عزتمندو قدرمندو دا جمع چې دی او که دا اوړی دی دا د الله له طرفه دی الله څلور موسمونه ګرځولی دي یو جمع دی یو اوړی دی یو سپرلی دی یو خزان دی دا الله له طرفه دی نو آیا یو انسان چې دی